امریکا چې دا په ایران باندې د غټې حمله تیاری چې دا هغه شروع کړې ده چې په ایران باندې غټه حمله چې دا هغه به کوي ځکه چې هغه پوجونه چې دي دا هم کوس کړي دي او کوشش دی چې هغه په ایران باندې غټه حمله وکړي خو دلته پاکستان چې دی دا امریکای او د ایران چې دی روغ راولي دغه شانتي د سره مصر هم شامل دی قطر چې دی دا سره هم شامل دی چې د دې دوه ملکونو روغ راشي روغه چې دا غره ولی امریکای چې د غار منل ټیم په ټیم چې د امریکا بیانونه چې دا چینج کوي خو یو خبره ده چې په هغې باندې امریکا نشي شاته کېدلی که دغه یوه خبره دې کړ شو نو امریکا شاته کېدی شي خو که دغه یوه خبره نو امریکا چې د هغه نشي شاته کېدلی ځکه چې د هغې نه هغه ته غټه مشکله چې دا جوړېږي هغه کوم یوه ده هغه ابنای هرمز دی چې دا د دواړو طرفه چې دی دا شرطونه دي شرطونه دا دي د ایران د طرفه دا شرط دی هغه چې دا به زما په کنټرول کې دا به زما په کنټرول کې او په دې چې کم جازونه تېرېږي نو د دې به ماته چې دی روپۍ میلاویږي ټیکس چې دی د دغې به زه اخلم او دغه شانتې امریکا ورته هم دا شرط ایښودی دی هغه وایي چې مذاکرات به کېږي خو دغه لاره چې دا به ته مکمل ازادی لکه څنګه چې مخکې پرې وه نو دغه شانتې فری چې دی دا به ته ازادی نو دغه یو شرط چې دی دا پکې د ټول نه غټ دی چې دا دواړه طرف ته چې دی دا نه منلی کېږي نو د دې د وجې نه امریکا چې دا هغه د دغې دپاره غټه تیاري چې دا شروع کړې ده چې هلته خلیج ممالکو ته پوځ چې دی دا هم لېږلی دی کم چې هوایي ځمکي او سمندري اپریشن چې دی دا کولی شي د دې د وجې نه دغه پوځ چې دی دا هم دغه کړی دی بل دا د وایټ هاوس کم ترجمان چې دی نو د هغې د طرفه هم دغه بیان راغلی وایي ایران چې دی هغه د هار ومني وایي شکست چې دی دا دې ومني که نه مني نو موږ پرې غټه حمله چې دا پې منګه کوو هغو له طرفه دغه بیان چې دی دا بله ورځ راغلی دی چې موږ پرې غټه حمله چې دی دا کوو د څه د وجې نه به غټه حمله کوي چې هغه به وایي چې دغه ابنای هرمز چې دی چې دا زمونږ په کنټرول کې راشي خو داسې ډایرکټ چې دی امریکا به دغه حمله نشي کولی اته پته ده که په دې زه حمله کوم نو دلته کې ایران چې دی هغه ماته هم تیار دی او ایران چې دی هغه ورته هم تیاري کړې ده هغه ته پته ده چې دی به د ابنای هرمز دپاره چې دی به حمله کوي نو امریکې چې دی 2.5 پوځ چې دی هغه یې کوس کړی هم دی د دغه لپاره د دې نه مخکې چې دی دا نور هم کوس کړی دی چې هلته کې کوس کړی دی او هغه به دغه ځګي اپریشن چې دی دا به کوي او دغه ځګي کې چې کم بارودي سورنګان دي او هغو کم ماینونه یې ښودي دي هغه ماینونه به ناکامه کوي او هغه وایي چې دغه ځای به موږ په کنټرول کې الو په کنټرول کې بالو چې دا ځای دوباره کولاو شي دلته ایران وایي چې ماله به د دغه ځګي چې دی ماته به روپۍ میلاویږي که هر جاز تېرېږي خو د دې روپۍ چې دی دا ماته میلاویږي 15 شرطونه چې دي دا ته یې ښودي د 15 چې دی هغه د امریکې له طرفه دي نو د 15 کې چې دی دا یو شرط د هغه لازم دی دغه شانتې هغه پکې ایښودي دي وایي زما چې کم نقصان شوی دی د هغې نقصان روپۍ چې دي دا به راکړی کېږي بل لا چې ذمهواري به هم د اخیستی کېږي که زما سره دی روغه کوي نو ذمهواري به د اخیستی کېږي چې نور ملکونه به د ده دا ذمهواري علي چې په ما باندې به دی دوباره حمله نه کوي او له دې نه مخکې هم د په مذاکراتو کې چې دا حمله کړې ده نو پاکستان دلته کې روغ راولي خو دغه روغه چې دا نه کېږي چې څومره د ابنای هرمز دا خبره چې دا نه حل شوي نو دغه یو شرط چې دی دا پکې د ټول نه غټ دی نو تاسو راسره خپل رایه چې دی دا لازم شریک کړئ چې امریکا به په دې کې کامیابه شي که به نه